زمونږ یو پیژنګلوره دوست نه دی پیژنګلوره دغه دوه پکټرای دی دې ګدون کې سره چې مخ یو غم کې یو ځای شو وجې ډېره پریشانی ده نو ما سره ټوکې وکړې ما مخکې ستا فیکټري نه وه یو پلازه وه نه تا به وایي چې مسلې نه حل کېږي نو ما خو یو فیکټري شوه که نه وایي جي یو نه دوه فیکټرای دي وایي ما بیا وایي بس پریشانۍ مسلې دي نو دې له څه وظیفه او دې له څه علاج او د دې څه دم ما د دې دمونه نشته په حرام کې نه ما خپله کارخانه کې اوچت ناست دی دا د دې وظیفه چې دا غمونه د نورم سیوا کړي بیا راته وي زمونږ د چټایانو کارخانه را وایي چې کله جومات چټایرې پکاري ما یاره دا به چې ته بیا سوچ کو چې ته راشې ما په دې به بیا سوچ وکړو ټول د جومات په چټایانو ځان نه دوره لوی غم د دو کارخانو غم سیوا کې لرې کې اوړه کې باندې دا تړلي چې خدای یو درېمه کارخانه راکړي د جومات په چټایانو باندې ته ځاله درېمه کارخانه لې او بیا به د پریشانۍ نورم سیوا شو بیا به چې استادي لمې چټایانې هم واغستې او پریشانی ختمه نه شوه تا نبی رحمت الله علیه دا عادتو چا بوله چې تحفه راړه ورته به وي جو دکان دی یا دا پریشانی ده دې لپاره دعا کو ورته به دا واپس والا دعا به وکړو خو دا واپس والا چا دې تاسو کو حضرت داولې وای دا به مال راکی سباله بیا کاروبار سم شوی نی نوې بچي اشرف علی له مې دوره تحفه موړ او کار به هم سم نشو अनि بیا به وای چې ماړه کېوته غته مې ښکارا وي اړکه مې ته نبی سے با خبره تب واجه استاد علمي جمعات ته چټانه واغزدي اورګه بر دا غټه کړی چې دوه کارخانې دي چې دا دریش نه خوي او ماغه بدري کیږي نه واستا خپل کاری نو موږ چټانه جمعات نه اوس مراړه نه خبره ما دا کولا چې د زړه غم او پریشانی کم غم او پریشانی زړه الله پیدا کړ غم لره زړه الله غم لا پیدا کړل خو کم غم به پتک دی د آخرت غم کم غم به پک دی د الله غم چې کله تا پزړه الله غم کې خودو د دنیا ټول غمونه به الله ستاسو د زړه نه وباسي تاسو دا غواړئ چې تاسو زړه د دنیا د غمونو نه پاک شي دا غواړئ تاسو د نن نه دا عزم وکړئ چې زړه دنیا غمونه او الله غم په زړه باندې سور کوي نو تاسو به خبره لکه راشي چې بای غم او پریشانی خو یار دنیا هم خنره خو د آخرت هم خنره خدا یاد ساتي چې د دنیا غم دې تعالی پریشانی جوړه کړی دا د آخرت غم د الله د محبت فکر دا به تاسو یو لذت نصیب کی د دنیا ټول خوشاله یو طرف تکا د الله د محبت یو زره غم دا بل طرف تکا په دې زره غم باندې بس تاسو زړه ته باغ تاسو زړه ته یو لذت او خوشحالي حاصلې او د دنیا ټول خوشاله چې را جمع کې تاسو زړه ته غم راړي ځان سره خوشحالي با نه راړي د دنیا غم او فکر د آخرت او غم او فکر کې دا فرق او کوي چې د دنیا غمونه تا پریشانه کې ورځي او د آخرت غم به تا ته نصیب کوي د ایمان لذت د ایمان باغ خوشحالي مثال در کوم سمجھاولو د پاره یو بندا تکلیف دې په دې جاړي او بل بنده داسې د چاغه شاسه مثال ورکی شامی کباب دا شامی کباب چې د خولي کباب نه سووا یو بنده کباب خوري او هغه کې مرچا کېره او د کباب خوري او هغه سره د درسترګو نه اوخ کې بایيږي کنه بایيږي خو دې خوري او کنه خوري کنه نه کو څوک دته و چې علم تم جاړي کباب خوري دې بو تاسو چې دې جوړانه ته نه خبر کنه دیبو تسوی چې دا جړه بل جړه راکن دا جړه نه چې څوک د پس پیړه وي او ته جاړي نه جړه خو یو شی د دستورګونه بېږي او کې خو یو جړه د کړ چې څوک ستا بي عزتیو کې سپېړه در کې ته جاړي بل جړه دار چې ته کباب خوري هغه کې مرچکې وي ستاره ستورګو نو کې بېږي هغه جړه کې سره خوان او مزه ده او دغه جړه کې سره هغه کې وسره غم او غم دی الله دې موږ ته آخرت غم او فکر نصیب کړي نه چا چې دنیا خواهشات تر کړل
دے اللہ تعالی آزاد کی آزاد. نو حکم بن حجر رحمت اللہ علیہ فرمائی چې ما د ابن سیرین رحمت الله علیه نه تاسو کړو چې خواجه صاحب له الله دا دومره مقام په څور کړو ورته او فرمایل دغه غم او فکر د وجنه الله ر تاسو غمجن کی د الله په محبت د تاسو الله فکر من کی ها دغه فکر دغه غم دا داسې غم دی چې دا انسان الله ته نزدیک کوي. خواجه حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي 15 سيزونه چې دي دا زړه سختي او دا د زړه سختي دو علامه ده. دا زړه سختي او دا د زړه سختي دو علامه ده. د توبې په امید باندې ګناه کول یو سړی ګناه کوي وای زه توبه به وباسم په دې سره زړه سختيږي. ښا انسان د مرګ وخت معلوم دی تب وای چې زه به توبه سبا وباسم کنن مړ شو نه بیا د توبې په امید باندې چې څو ګناه کوي دې سره زړه سختيږي. دویم نمبر علم زده کول او پاغه باندې عمل نه کول دا زړه سختي. علم حاصلول او پاغه باندې عمل نه کول ټول دې خبره باندې سوچ فکر وکړي چې موږ ته معلومات سوره دي زموږ عمل سوره دي. زموږ عمل د معلوماتو برابر دی. هر بنده ته پته را چې دا ګناه دی عمل پشته علم شته او عمل نشته او خصوصا په دې کې طالب علمانو ته په دې کې فاضلانو ته خاص کر دعوت عبرت ته چې علم زده کول او په عمل نه کول چې د زړه سختول دي. عمل کول بغیر د اخلاص په دې سره هم زړه سختيږي. د الله رزق خوړل او شکر نه ادا کول. تاسو وګورئ سور د الله نعمتونه دي په منګ باندې کپړو ته وګورئ جسم ته وګوره صحت ته وګوره. یو بزرګ بیمارو سو کله تپوس لړو وی حضرت طبیعت څنګه ری وی الحمدلله الحمدلله. بیا وته وی صحت څنګه دی یو طبیعت یو صحت کنا الله ر طبیعت باز ټیم خي او صحت خني طبیعت خي او صحت خني الله ر تاسو طبیعتونه په خپل محبت باندې خکې. یو سړی بیمار پروت وي څنګه وي الحمدلله وي ته چې کاټ کې پروت وي چې صحت مې خدل طبیعت خو مې خره کنه طبیعت خکې د الله په محبت باندې نو ته فرمایل وي الحمدلله لاس مې خدي الحمدلله سترګې مې خيري الحمدلله په مې خيري چې ټول اړیو اندام بیانو الحمدلله. اخر کې ورته وي لګون ته د معدې تکلیف تر راته چې کم تکلیفونه هغه په لږ ذکر کړو او چې کم په نعمتونو هغه ډیر ذکر کړل. نه زمونږ تاسو کوم معمولی سترګه کې پارا کراغې نه دا 15 غزا بدن د الله شکریا بنا دا کې او دغه یو چټاکه سترګه یې دغه د واجب بس شکایت د الله ر دوستانو داسې صفات ده چې دوی هر ځای کې د الله شکر ادا کوي. ها په عمدۃ القاری کې فرمای خپینزم نمبر مړی دفن کول او دغه نه عبرت نه حاصلول. لوګون ته کې عبرت حاصلوي. قبرستان ته ځي زړه نرميږي په سو خبرو سره د قران تلاوت سره ذکر سره قبرستان ته تلو سره. چې قبرستان ته لړ شي ته سوچ فکر وکې چې دا زمنګ روړه خويند مسلمانان مشران کشران دي کې دفن دي زبم یو ځل دي تر اعظم دي سر بستا زړه نرم کی. حسن بصری رحمت الله علیه یو سړی راغی وی حضرت زمنګ په علاقه باندې قات راغله دي. حسن بصری رحمت الله علیه و تو فرمایل وی استغفر الله استغفار وایا. بل سړی راغی شکا الیه الفقر د فقر شکایت کو د غربت اغتم او فرمایل استغفر الله. دریم کس راغی ادعو الله لی ان یرزقنی ابنا اولاد نو الله سوالو کې چې الله مانه بچی راکی د تم فرمای استغفر الله. پنځم راغی فشکا الیه جفاف بساتینه وی باغونه میوت شو
روزگار میں خراب شو هغه ته او فرمایل استغفر الله. چاته تاسو کو چې حضرت تعالی سور خلق راغې خپل پریشانی مخې ته کوي ته هر یو توای چې استغفار وایا نه تاسو تم زوام چې استغفار وایي ښا استغفار ډیر وایي با که تاسو ته هر سره کاوټي مالی پریشانی جانی پریشانی روحانی پریشانی دا ټول رکاوټونه بل الله تاسو ختم کی پس سره په استغفار سره. بیا وت خواجه سے فرمای استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددکم باموال وبنین ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. دا استغفار د ټولو لپاره وظیفه، د چا اولاد، د چا کاروبار پریشانی، د چا د صحت پریشانی، د چا د روزگار پریشانی، د ټولو پریشانو آسان وظیفه نن مجلس کې زده کې کم وظیفه ده استغفار. ها استغفار وای الله تعالی بس تاسو پریشانه ختم کی. خواجہ حسن بصیر رحمت الله علیه بس دا آخری خبر را فرمای وای پسپی کی لس صفات داسی دی وای کدا په یو مسلمان کې پیدا شي نه دنه به الله کامل ولی الله جوړ کی. وای الحمدللہ. خواجہ سے نه چاته پوسو کړو وای حضرت تواضع ست وای وای تواضع ست وای تواضع دار چې ته هر یو شی وویني ستا نظر چې په هر یو شی ولګي نه ته په زړه کې دا وای چې دا شی زمانه بهتر دی. کاغذ په مخې لراغه ک انسان راغه ک غوا می خراله کغهونه بوټره ک ګټره هر یو شی چې ستا په سترګې ولګي دی نه د خپل زړه کې دا وای چې دا شی زمانه سره بهتر دی. دې ته وای تواضع. نو خواجہ سے رحمت الله علیه دا عادت او چې کله به سپېم په لار ولیدو نو زناور خو ډیر دي غوا میخه ګړې بيزوم ساروي دي خو سپې خو دغه په نيز نجس ته کنه سپې خو ناپاک کرے سپې خو هله په کانو ګټو باندې ولي کلوخ کې بوس کړي هغه بنشس کړي هغه لوخ ناپاک شو. خواجہ سے دومره عاجزی وا چې پلار به سپه مخله ورغه الله ته بلا اونسل چې الله د دې بے زبانه د دې سپي خاطر کو الله ما ته بخنو کو وای سبحان الله. د مشایخ دا حال ځکه دا سپه چې دی دنه الله تپوس کوي چې تولید دا کار کړی دی تا نه به تپوس کوي کنه کوي سپه د الله نه پرمانی کوي نه کوي او تو ما تا د الله نافرمانی کو نسپه د ما تا په نسبت باندې د اولیاء په نظر باندې هغه ښکاری چې دی خو د الله پر نافرمان نه زه د الله نافرمان یم نزله کې دان نو فرمای وي په سپی کې لس صفات داسي چې کدا صفات رالل په یو مسلمان کې دنه به الله کامل ولی جوړ کی ځان کې بدا صفات پیدا کو. یو صفت دارے وی دا سپیچ دینا دے اکثر او گئی دے اکثر او گئی تاسو بوائی چی استائی تا تا سپاتا را دا تو سر کینی پاسی چی تا پوستے چی کہ مڑے کو موڑے کو گئے دے پتہ لگی کانا ہر یو سپی تا تر خوراک سے شیخ گزار کا آغاتی مخڑی ادریگی ہوا تو کنا خوریو کنی خوری مطلب دانا چی دکے زائشتے او گئے کانا نو وای سپیک یو دا صفت چې دی هر وخت اوګه نو تم ځان کې دا صفت چې ځان دورا مماړو چې بیا ته منوي دا چا اوس کې دیو ورته مینه کی ځان کې لګ ځای پرې دا نو سپیک دا صفت چې دی همیشه اوګه او دا د چا صفت دا د صالحین صفت دا د کوم خلکو صفت د صالحینو د نیکانو خلکو دا نیکان خلک چې نه دی چې سالور وړای خوړی شي نه دی دوان وړای خوري چې دی پینځن وړای خوړی شي نه دی دوان وړای خوري بس ځان اوګه پری وي چې دی یو چپاته خوړی شي نه دی نیم کی ځان ته نیم اوخري نیم پری وي نه دا د صالحینو صفت دی. دویم
په دې سپي کې دا صفت دی چې د خپل ځای ني د مکان ني د خپل ځای ني دا د متوکلینو صفت دی دا د اهل توکل والا صفت دی عیسی علیہ السلام خپل کورو عیسی علیہ السلام په تمام ازمکه باندې خپل کور نو ها نن دې دا شپه سبا هغه دا شپه بل ورځ هغه دا شپه دا ژوند عیسی علیہ السلام په دې طریقه تیر شو ندی د سپي دویم صفت دار چې د خپل مکان ني نن دې ځای هغه ځای بل ځای کچا زاله ساتلې ناغم کله د سوکیدارا کار خراب چر بیا وته لرګي نسی شړې نو خپل ځای نه لږه خوشالي کنه خپل ځان سوک شړلې شي بل نه د سپي خپل مکان ني ښا دا د چا صفت دا د اهل توکل صفت دریم صفت د شپې ډیر کم اود کیږي دا سپي جری کنده د شپې ویخي او دا د چا صفت دا د محبین صفت ده محبین اولیاء الله د شپې ډیر ویخي او لکو د کیږي او د سپیم دا صفت ده د ټول شپه ویخي بس درز بیا ګوري چې تا ګوري لار کې به یو طرف تم لاس او دی نه داسې نه چې در شپم خوب کړي درز مو دی لکه طالبانو په شان ته د شپې ټول شپه تو دی په خوب نه ماړېږي درز هم بیا او دی داسې نه د شپې ویخیا نه د شپې پس ویخیا په مصلا باندې ناس یا ویخیا لاسو کې تسبیح والا ویخیا د شپې مراقبه کوي ویخیا د شپې الله ته جاړه ویخیا امام اعظم رحمت الله علیه سلويخ کالا سلويخ لما سلطان په او دز باندې د سار مسکړو شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه سلويخ کالا د ما سلطان په او دز باندې د سار مونز تمام شپه الله ته جاړه 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 دې ته ویخ ویخا دانه چې موږ موبایل کې ویخ ناسو کنه شپه تیر شي او توزګار نشي د سنا ته موبایل نه یاد ساتي خصوصا سالکین ملګری هر مسلمان چې کوم باندې دا غواړي چې ماته د ضرورت د الله محبت راشي د ټچ موبایل زړه او باسا د موبایل استعمال د خپل زړه نه لری کا نستا زړه ته بسوک راشي الله راشي یو پروګرام کې مفتی ارشاد سے وہ پروګرام کې زوم ما بیان کې هغه خبره کوله وای ختمونو پروګرامونو والدینو ته خبره اترې وي وای د خپل اولاد نه د لاس نه موبایل لري کوي وای سار مدرسې ته یو کس راوست په کورسای کې ناس او داسې کوګو انو ما چولې دی ما وی کې پیریان به پینو انو موتی چې څه چلې وی چې دې بیگا دوه ځان لا کمره ده نه موتی چې واده کړې دی وی چې نانې پلار دې ولوي چې ګوګوشا چې د زاله واده د دوه واده نشته د یوازې کمره کې څه کې چې یوازې کمره کې دې پاتې کی نو وای د شپې نه موبایل کې گیم موبایل کاتو او داسې پترسو نو او د شپې ده نه پترس پاتې شي نه چې ټول شپه داسې تیر کړي را کنه نو سار چې پازي د سار غاندې غېبه نشه او کنه نه بیا خو ځوانان داسې ومي چې بیا موبایل سره پترس سملی بیا سټ کوک شي چې ستا سټ کېږي تو وا چې ستا زړه بنيږي چې ستا سټ د موبایل د وجه کوک شو نظرونه ته خبره په خپل ځان رحم وکي او د لاسونو د موبایل لري کوي د لاسونو د موبایل لري کوي په لا یقینو کې چې بس دا د ایمان غل دا موبایل د ایمان ډاکا دی خلق د ایمان نه خلاص کړي دی هغه بیا خبره ده چې د ځان نه نوي خبره تب صد سار مزد پاسه چې ایمان کې سو ګوري موبایل کې ته سو ګوري
موبایل خو دې د پاره د چرنګ په راغې ته اوچت کو چا د سوال جواب کې تا ملاو کو بس دا ضرورت ته چته علما داسې پاک خلک چې هغه موبایل نه فائدہ اخلي چې هغه په کې نور څه کتابونه نور څه ګوري خو تاسو دا مهرباني وکړئ چې دا زموږ سوره ملګری الله ته وجاړئ او د موبایل نه توبه وباسئ د موبایل نه ځان صبر کړئ که دا غواړئ چې زموږ زړه ته د الله محبت راشي د دې زړه نه به د موبایل محبت وباسئ د دې زړه نه به الله محبت وباسئ دې جاړو خانه موږ سره سوکرا دي زنانه هغه وی چې جړلې وی زیمې وی چې مال موبایل په 6000 روپیا موبایل سین کړو 400 راته دا مال اخلي ما ته چې بچې مونږ را پیسې دور چته چې تعالی 6000 موبایل وای وی راته وی د غنمو ګولای لاسو کې نسلی وا وی راته وی چې کنال رااله ان دا ګولای د بلاسو کې نه بس نن ځوانان دی هات تور رسیدل کشران زمنګ دی هات تور رسیدل چې مور پلار اوړو پورې ریانی او زوی وته وي چې کده 6000 روپو د موبایل وانه غس دا غنمو ګولای چو نخال کو کړی داسې نه بس بیا څه کوي ویاله مور پلار مجبورن هغه کار کوي خپل ایمان حفاظت کوي د خپل ځان حفاظت کوي موبایل باندې وخت مضایع کوي خپل ځوانه مضایع کوي او په الله یقینو کوي چې آخرت څه کوي چې تاسو د دنیا نه مباسلی دا دنیادار خلق نه دی د موبایل د دنیا نه مباسلی دي منګه د آخرت غم کو او دیو پسې دنیا هم بایلا دیو پسې دنیا هم بایلا ایمان هم بایلا آخرت هم بایلا نو لوګون ته کې په دې باندې په ځان باندې مجاهده وکي او خپل نظر حفاظت وکي ته موبایل کې گیم کې ته موبایل کې سګوره ټول شپتا په دې تیر شي اولیاء الله په مصلی باندې الله ته جاړي الله تعالی ته جړاګانې کې زمونږ ځوانان موبایل باندې ټول شپه تیر کی نه صفات د سپیو دا صفات چې دې ټول شپه ویخي ته ځان کې دا صفات پیدا کا ټول شپه نه نیمه شپه ویخیا الله تعالی عبادت کوا الله ته جړاګانې کوا سلورم صفات د دارې چې کله داس په مړ شي کنه ان د دو ورثنی د دو وارثان پاتې نشي چې مړ شنه بس دغه و ختم شو سپه مړ شي نه د دو وارثان ني چې هغه ته مال پاتې شو هغه ته جائیداد پاتې شو دا صفت د چاره دا د زاهدینو صفت ده دا د زاهدینو صفت ده بایزی بستامی رحمت الله علیه چې کله وفات کېدو نو خپل خانقاه د هغه سمال حال چې وو اخیری وخت او اجزان را جمع کړل هغه پغې تقسیم کړل چاوته وي چې حضرت سبق او منګ بسکو دا طالبان ملنګان بس کوي وې زه دا غواړم چې الله سره زما او ما سره هیڅ شی نه د دنیا بس نه دا د زائدین صفات ته چې دای مړ شو نه د دای نه جایداد وروستو او نه وارثانی الله تعالی دې مونږ تاسو کې دا صفات پیدا کی او پنځم نمبر د سپکی دا صفات ته کنا چې د مالک در نه پریدي دا سپک هر سوره شړې کنا ان د مالک کور پریدي چاچ کړه چې سپینو غي ته پتا لا د مالک کور پریدي من کړه یو سپې زمنګ د لار کې عادت شو او وجه دا غي داوا یو ځل جمی بارانو او د شپې داسې आवाज راته د سپی دا بچي چې څنګه आवाजونه کوي کوا د شپې आवाज و بچي ته ما بیټری واغسته بار وته چې مې وکړل د کته پټي کې د سپیو داسې بچي ری کوترې او جال باران وریږي ډیر زیات خراب ما داسې رو چک په صادر کې او د ګیټ مخه ته چاجاده غیلاندې مې کینو او سکور زړې کپڑے وغیرہ وانه ته لاندې کې خودي ما چیرې دیوس دا باران نه بچي سار په خپل لار زی واسو نو
او دغه د مناسب می ولا خوراکم سره واغستل شپه تیر شوا سار شرنای را لده لا اغه نه بس بیا غس په عادت هغه چې ما خام ما سلطان شن را باغه گیټ کې بکې ناشته او چې سار بشن بیا بتو انو ما سلطان نه بات منګم کور باندې سوګ نزي راځي زکه طالبات ما خام چوټي کی نو بیا منګ بم دور کول چر دې ناشته دازای ان چې د مناسب چې د خوراک ز شی بو نو غو منګه ولا ساتلو اب او تکیف ول سو وخت تیر شو روزه رااله روزه کې خو د طالبانو حاضری موسار وختي کیږي بیا د ګرمه خو خلکو روزه نه تګي اوږي نه د سبقونو ټیم منګه که سار بانګونو سارا نه چې سار بانګونو ټیم کې بل زنانه شروع شو نه بس هغه به پس غفار شروع کړي د پوله پورې به زنانه زغلولې اوس هغه وی چې بایدا خوشپاله او دا دای سکه ذکر زنانو ټیم خو ونی میا ته باجه ټیمو هغه وی چې دا د شپې سو راځي تور بورکو باندې دا خو چې هغه برو دی پوله پورې زغلولې نو موږ ته پریشانی جوړ کړه بیا به محمد الخادی مور سره بارو درې د نتراغي بلاړ نه بیا به دغه نه کو موږ دا چلو کو ما دې لکانو ته بای دا سپیر دې خو د پایدې په نور سکه او د شپې بم پښمنه نو خلک بدل ته کې ذکر اسکار لراتل نه ټوله شپه بت لراتل نه د پنځ خروجه خو د پیجاندره د پنځ خو شپه وکنه نه بس خلکو پسې به غفاره کو ما دې ته ما بای په هر طریقه چې خو دې په طریقه باندې چې تبوس دې بوجا کې باندې ټراله والا غټو لته دې ګیله تنه ته ما دې ګیله تبوسي بس هغه بو ته مایره نن شپه اخلاص چې ما سلطان کېږي نه دې اټرالي بلا واپس نه وراغله دې مخ کې راغلو یاره مونږ پیار سو کړل سپدیا غنا پوي دې چې مونږه پوغو چې پیدا کړو سبق زنا نه دې شپې راځي ته مهربانيو کا ډاډه تا هغه نه منع کېدو سو وخت تیر شي یو ځل په سیوا سپیرال اخر دا چې هغه مړ کو بس هغه چې مړ شنو ال دې ځان مونږ بیا د گاونیان وړو کونجه والو کو خخې کو هغه د منګه دروازه نه پرې خو دي الان چې منګ راوسته نو ساتل نو خو هغه یو شپه ولا ما دوره خدمت وکړ چې باران نه مې راوسته ډډې ته مې کو او بیا چې با کور داسې دغه د خوراک د مزاج د طبیعت یو شی ما و تبار کې خو دو نه داغه دومره هغه احسان منو چې په هر طریقه باندې ما بوله خپل لاس نتل نه بوله مخلت لمزکه غبا بیا لکه دغه کوله کا ځان به نږدې کو زبوله مخله خپل نتم سیوایه لکانو ته مای به دې روب کې هغه کار سره دی بوته یو ځای ته بل ځای ته واپس باراتو نو فرمای کنا حسن بصری رحمت الله علیه وای د سپی دا یو صفت ته چې د مالک در نه پوری دی اگر چې د او شړې خو د واپس راځي او دا د صادق مرید صفت ته دا د چا صفت ته د صادق مرید رښتونه مرید په حق مرید صادق مرید دا دی که شیخ وته و چې باروزا نو دیبا بس بار نوزی دیبا و چې حضرت زمړم ستایما ز ژوندې هم دا د صادق مرید صفت ته یو سړی او هغه حج لتلو هغه به لبیک لبیک جواب بو تو شو لا لبیک لا سعدک بزرگ وسره هغه جواب واوریدو وته پرما چې راته आवाज اوري چې تو لبیک سعدک او تا ته الله طرف نو ویل شي جوګرستان لبیک قبول نه او نه د سعدک قبول نه اخرج من بیتی زما د کور اوزا ان دور ته وی او ز اورم چې ماته الله وی چې زما د کور اوزا وستا سو کالو چې ته حج لرازي وی ولس کال زما شو چې حج لرازما او زه دا تلبیه واما او الله طرف زما ته دا جواب کیږي نه دا بزرگ وته وی چې ښا ستا دا حال نه ته دا بیا حج لول راځي چې الله د تو چې لا لبیک لا سعدک اخرج من بیتی
چې ستا نه لبیک قبول دی نه دې صادق قبول دی زما د کوره وځه نو ستا 18 کاله شو بیا ولې راځې د دې بنده آواز جواب واوري وای زما د الله وای زه الله ته وایم چې الله ستا در زما در دی ستا د در نه علاوه زما بل در کمی ته شاړې نه هم زه ستا در یم او که ته مې پرېږدې نه هم زه ستا ده وای که شاړې او که مې پرېږدې حبیبه ستا در یم که نه نو چې کله د دا ووې چې زه الله ته وایم چې الله که ته مې شاړې نه هم زه ستا در یمه د بل در زما نشته الله تعالی غیبی آواز وکړو چې زما دې بنده ته ووایا چې ستا دا حجم قبول شو او د دې په برکت ستا تیر شوي 18 کالو حجونه هم الله قبول کړل ستا په برکت چې څه کال څوره خلک حج له راغلي د ټولو حجونه ما قبول کړل نو په سچ مرید دی ته وای ها نن موږ طالبانو ته ګورو چې معمولی غونته یا ته فارغ نه یا نور څه وجه او دستا لګونته کې په طبیعت پوه شي ان بیا وی جوړې د سیف ما تړخ نو ان بیا دې پاغه طرف باندې ناراضي تبا دا نه وای تبا دا وای چې سه ما پسې ګټ راوالي په ګټ میولي کنا خو زما دا ځای دې بل ځای زما چې سه ما ته وای چې وزه نوم بز نوزم دا د چا صفات مونږ ذکر کړل دا خواجه سے فرمای دا د سپی صفات ته چې د مالک د خپل دروازې نه شړی او د مالک دروازه نه پری دی او دا د صادق مرید صفات ته چې دته ک شیخ طرف نه هر سور را ورسی خو دی و چې زما دا درد بس یو واقع دي سره وای مخکزو دوا کو بیا تاسو نو اور زمنګ د سلسله امامانو کې دی حضرت شیخ شاہ بہاؤدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ حضرت بہاؤدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ د دې مبارک بارک راضی وې دې خپل حضرت صرف سره په خانقاه کې او طالبانو هغه د په سر باندې شکایت وکړو مرشد پاک دې اوټا کو او دور او چې دا سره مات شي ویني ته بایدې او ته او پرمن چوزا بس دې روان شو پلا رزي جاړي ستر سر نه وی بایږي نو پلار روان دي ګوري دوا کسان دي جواری کوي ما ته متوجه شي یو کس ته هغه پیسې بایلې نو هغه بل کس وته وای چې بس تا خو مال ختم شو او زکنا هغه ورته وای زمنا وای کته می شاړې خو زده دې زای زمنا وای ته الله واپس کې دیو ته وای زما دا سر تا ته غاڼه شو زستا غلام یو په دورا پیسو کې زستا غلام شوما ولکه دا لب بکو بس کوم به نا اوساو ته وای اوزه د دې زایا ز او دیو تکلک ناشته وای دا جواری با کوم تا سره بس کوم به نو نقشبندی شاه بهاؤدین نقشبندی رحمت الله علیه چې دا خبره واوریدا نزان سره زړه کې وې چې وګوره دا سړی جواری کوي او د خپل ملګری وته چې بس ته کنه تا خو ټولې پیسې ختم کړې او ځکنه دی وته وی چې دا لبب کومه بس کوم به نه او چې ما ته خپل مرشد د الله د محبت او په طلب کې صرف غوسه وکړه صرف راته وی چې وزن زراو وتما د زمانه خدا جوارګر خره چې په خپل جواره کې لګو لاړ دی بس د اغزانه دی واپس روان شو شپه و چې راورسید سخت جمعو د خانقاه په دروازه کې داسې کېناس زخمی یخ جمع د سړځان راپی د شپې تهجد او ټیم دی حضرت شیخ را پاسې دو تیارا وا چې دروازه کو لاوکله د سرخپی مبارک ولګي دی وته پر مال سو کې دیوته وای حضرت زیما ځان سره را جوخ کړو
آغا بهاودینو چې نن د هغه نه څه جوړ شو امام بهاودین نقشبندی رحمت الله علیه نن دې سلسله ته سنوم اغستې شي نقشبندیه دې ته نقشبندیه ولې وای په دې کې بهاودین نقشبندی رحمت الله علیه پاتې شوی دی ښا نه دا د صادق مرید علامه را کده ته شیخ وای چې د دې ځای باروزا د دې به سره پښتو کې دې به باروزی تاسو وای نه دې به وای چې نه حضرت کته وای چې باروزه خو زما بل در نشته او دا در مې ده نه دا د سپید صفاتو نه یو دا صفت الله تعالی تاسو کې داسې صدق جذبه پیدا کی مخکزو شپږم نمبر صفت دارې وای چې دې په لږ ځای باندې بس خوشاله شي دې سپید لږ ځای چې ورکی دا مالک کنا که سخت جمع معمولی سفر ولا جوړ کې دانه و چې مال تولایو بڑاستن پکار دا که مالک لوی بانګلا کې پروتي دته معمولی غونته لخت ولګي دې پاګې باندې صبر کوي دې ته وي متواضعين صفات او وم صفات د دادارې چې د په ځای باندې سو قابل شي د هغه ځای نزي ځان له بل ځای ګوري دا د رازین صفات ته الله دې مونږ کې رضا بالقضاء صفات پیدا کی اتم نمبر صفات چې څوک دې اوي او شړی وی شړی او د شړونو بعد وته لګا نوړای ټوکړه اونې سی کانا ان دې هغه تیر شوی خبري هېری کی او د مالک هغه معمولی تو هغه معمولی هغه نوړای د وجې دې واپس راشي دا د چا صفات ته دا د خاشعين صفات ته په دې مطلب پوه شوي چې سپیک یو دا صفات مالک او شړی وی رټي پکانو ګټولی د لړشي خپکینی او چې لګ وخت پس وتا غيو نوړای مخې تونی سي اغه سپیوي چې کنزلی وته کړي شړلې رټلی د بیا لکه خوځي ول راشي اغه نوړای روټای د وجینا او اغه تیر شوی کنزل اغه تیر شوی شړل رټل اغه ارس د هیر کی اغه ارس د هیر کی بس بیا زړه په زړه شي دا صفت ځان کې پیدا کړي چا سره ستا معاملہ رااله تاته وېسو کنزل شور شارو شهر سو شو روستو بس اغ زړی خبرې یې کا او بیا خپل ځای وګاڼه دا د خاشعين صفت ته نه هم صفت د کې دارې ک مالک روټای خوري او داس په اوګوي او لری بده ناس دي مالک ته بګوري خو لیکن د مالک د روټه پسې بده غپ نه کوي غلب ناستی مالک ته وګوري چې د روټه خوري او د به اوګوي او د به صبر کوي ناز وي دا د چا صفات ته دا د مساکین صفات ته لسم صفات چې کم ځای دې پری دي نو هغه ځای ته دې شاته ګورم نه او زی په مخه هغه ځای په ځای باندې پری دي بس دا د چا صفات ته دادو فقیرانو صفات چې کم ځای کې وی خووی او چې کم ځای نه چاول رخصت ورکړو بیا هغه ځای پسې خفوم ني دا د کاملینو صفات ته الله تعالی موږ تاسو کې دا کامل صفات پیدا کی دا د اولیاء الله دا خبرې چې وی دا مختصر خبرې دي کې ډېر لوی عبرت پروتي الله تعالی تاسو ټولو کې توکل عاجزی او د اولیاء صفات پیدا کی الحمدللہ رب العالمین صلوات و سلام علی رسول اللہ 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 دے ټول تا اللہ د اولیاء مقربین په شان دې ته درد نصیب کې اللہ دې ته خپل غم نصیب کې اللہ دې ته خپل محبت نصیب کې اللہ دې زړونو کې خپل محبت پیدا کې
दैत अल्लाह ताल्लुक मा अल्लाह नसीब द दुनिया मोहब्बत द दैत ज़ुलूना उबासे द दुनिया सोचुना फिक्रुना गमुना द दैत ज़ुलूना खाली के अल्लाह दे बांध खपल गम गालिब के द आखिरत गम पर दे गालिब के अल्लाह अल्लाह द ख्वाजा हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह सिफात अखलाक सीरत सूरत जमुन दे टोल दोस्तान त नसीब के अल्लाह दे टोल दोस्तान तखपल दर्द वर्के अल्लाह द खपल विलायात आदाब दई तोखे तखपल विलायात आदाब पर दई के पैदा के द अहलुल्लाह सिफात पर दई के पैदा के अल्लाहुम्मा आमीन आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।